اوشل اولئک ابای فجینی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. نن کې تاسو د توحید आवाज کوي، دا توحید تاسو د جماعت نه یاد کړی دی. مفتیانو صاحبان ته درخواست داري چې مفتیانو صاحبانو دا لیکل دا پتوی دا پتا سمانه حجت د قیامت په ورځ باندې یو سړی 15 بناګانې مني اوشل کلمه د توحید وای، منځونو پابند دی، د زکات روزه حج دی پابند دی. یو سړی لګی دی قرآن بیانوي، قرآن خلکو ته ښیي چې معاشره کې قرآن راشي. یو سړی لګی دی د خلکو قربت الله ته د نزدېکت کار کوي. هغه کم امراض دي چې سړی کې موجود شي منظور پسې نه کیږي. هغه کم امراض دي، هغه مرضونه خودل غواړي چې کم مرضونه چا کیږي منظور پسې نه کیږي. خجی سړی مشرک دی منظور پسې نه کیږي، سړی بدعتي دی منظور پسې نه کیږي، سړی فاسق فاجر دی منظور پسې نه کیږي، زنانه مانځه ته مخکې شوې ده منظور پسې نه کیږي. په زناګانو او په نارواو کارونو کې یو سړی اخته دی منظور پسې نه کیږي. مونږ چې چا پسې نه کیږي هغه خلق فقهاو ذکر کړي دي، علماو ذکر کړي دي. جماعت اشاعت التوحید والسنه، جماعت اشاعت التوحید والسنه بانی د جماعت اشاعت التوحید والسنه حضرت حسین علی رحمه الله دی. حضرت حسین علی رحمه الله د رشید احمد گنگوہی شاگرد دی. رشید احمد گنگوہی دا د دیوبند په ټاپ علماو کې دی. خجی د حسین علی رحمه الله نه لاندې شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب دی، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاهر صاحب دی، قاضی شمس الدین صاحب دی، پیر طریقت شاہ عنایت اللہ شاہ بخاری دی. اوشل اولئک ابای فجینی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. دسه مشران مونږ ته پیش کړي، دسه مشران چې د قرآن او د سنت خدمت کړي، دسه مشران پیش کړي. جماعت اشاعت توحید و سنت هغه جماعت ده د شرک نه مبرأ، د بدعات نه مبرأ، د فسق و فجور نه مبرأ، د نارواو کارون نه مبرأ جماعت ده. نن کې تاسو د توحید आवाज کوي، دا توحید تاسو د جماعت نه یاد کړی دی. نن چې تاسو مخې ته قرآن پروت دی، شکر ادا کړئ د دې جماعت چې مخې ته له قرآن کې خودو. نن چې تاسو د حق خبره شي کولای، شکر ادا کړئ د دې جماعت چې مخې ته لار د لاواره کړی ده. نو تمام د جماعت اشاعت توحید و سنت چې په دې کې کم علما دي، کم مفتین دي، کم طلبا دي، کم عوام دي، چې دا د خپل ویناګانې د قرآن او سنت سره برابر کی، دا د خپل اعمال د قرآن او سنت سره برابر کی، دا د خپل ژوند د قرآن او سنت سره برابر کی. د خلکو د پتون د منیریږي او کچر د قرآن او د سنت سره عمل برابر نکو، نوري پتوی د ماجراجي، نوري د ماجراجي.
نو لہذا د قرآن او سنت سره ځان صحیح برابر کړي او چې کله د قرآن او د سنت خادمین وي په صحیح معنو کې لکه شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاهر صاحب، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام الله خان صاحب، قاضی شمس الدین صاحب، شاہ عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب او حضرت حسین علی رحمهم الله چې دسه نیکان خلک او د قرآن او سنت خدمت یې کړی لچا د پتون مېریږي عرفیت میندی زغوغای رقیبان آواز سگان کم نکو ند رزق گدارا او مرگره د سپو د غفا نه مېریږي د سپو غفا چې د چا رزق نشي ختموله او مفتین عزیزان تمام مسلمانانو چې کوم مفتین دي مفتیانو ته درخواست داده چې مفتیانو صاحبانو د مسلمانانو منځ کې تفریقې م پیدا کوي، د مسلمانانو منځ کې اختلافات م پیدا کوي، د مسلمانانو په منځ کې فرقه‌بازي م پیدا کوي، مسلمانان د یو بل سره دشمنان کوي ما مسلمانان ټول یو موټی شي. دا دین د شاه منصور د پنځپیر نه دی، دا دین د ډاګیو د صوبه سرحد نه دی او دا د پنجاب او د سند نه دی. دین اسلام د تمام مسلمانان چې کوم د قرآن او د سنت سره برابرۍ دغه مسلمانان نوم دی. په کار دی چې د ډیر خیال وساتلی شي. مفتیانو صاحبان ته درخواست داده چې او مفتیانو صاحبانو دا لیکل دا پتوی دا پتا سمانه حجت د قیامت په ورځ باندې لہذا غلطی پتوی د سر ورکوي ما د مسلمانانو منځ کې تفریقه بازی مراولي، د مسلمانانو منځ کې اختلاف مراولي، د مسلمانانو منځ کې د سپکاوالي الفاظ مراولي.